وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور سوال کړی دی چې یو ورور را پاسې د او بل ورور اولاد نه و، نو هغه ته زوی ورکړی دی. نو دا زوی ورکول یا لور ورکول بل چاته دا جایز دی، خدا په څو شرطونو باندې. یو شرط پکې دا دی چې دغه ماشوم ته به د مور شوده ورکوي، خپل مور به شوده ورکوي، چې کله د پیو نه جدا کړ نو د هغې نه پس به بیا ورته حواله کوي. دویمه دا ده چې دغه ماشوم نسبت په خپل پلار او مور ته کیږي، یعنی حقیقي پلار او حقیقي مور ته به نسبت کیږي. او دریم دا چې په میراث کې هم د خپل پلار او د خپل مور نه په میراث کې حقدار جوړیږي، چاته چې ورکړي دا غوی نه په میراث کې حقدار نه جوړیږي. او بل دا ده چې کله داسې چاته ورکړي چې هغه مثلا د دوی نه پردي، او بیا کله دغه ماشوم کالک ولوی شو نو دا زنانه به ورنه پرده کوي. چاته چې ورکړي کومه زنانه ته هغې لوی کړی ده، او که چېرته جنۍ وه او مثلا بالغه شوه نو بیا چاته چې ورکړي نو که هغه یې تره و نو تره نه خو پرده نه وي، او که پردي سړي ته یې ورکړې وه نو بیا به د هغه نه پرده کوي، یا د هغه نور اولاد مثلا یا په کور کې نور څوک وي نو د هغې نه به پرده کوي. یو بل سوال کړی دی چې ټوکې کول، مذاق کول، یو خو ټوکې او مذاق دی چې د شریعت په چوکاټ کې وي، هغه خبرې رښتیا وي او صحیح خبرې وي، نو هغه که سړی وکړي د خوشطبعۍ دپاره نو دا په شریعت کې منع نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم خوشطبعي کړې ده. لکه یو صحابي ورته راغی، یا رسول الله زما اوښه په کار ده د سفر دپاره. نبی علیه السلام ورته وفرمایل اوښه خو نشته دی، خو د اوښې بچی به درکم. نو هغه خفه شو چې د اوښې بچي باندې څه کوم، د اوښې بچي باندې خو سفر نشي کېدی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل دا اوښه چې لویه نو دا د اوښې بچی نه دی، معنا که یو اوښه څومره غټه وي، څومره عمر یې وي، نو بیا هم د اوښې بچی خو دی. نو دا یو ټوکه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام کړې وه، یو خوشطبعي وه. او بله خوشطبعي د نبی علیه السلام نقل ده، یو بوډۍ زنانه نبی علیه السلام ته راغله، ورته ویې فرمایل یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه شم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل بوډۍ جنت ته نه ځي. نو هغه ډېره غمګینه شوه، خفه شوه. بیا هغې ته وفرمایل چې ته خفه کېږه مه، تا به الله رب العالمین ځوانۍ په دغه د بوډاتوب په حالت کې به ته جنت ته نه ځې، تا به الله پاک ځوانۍ او جنت ته به د ځوانۍ په حالت کې دننه کېږي. نو خوشطبعي جایز ده بالکل، خو د شریعت په چوکاټ کې او په رښتیا او خبرو کې.